وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة الآية. وأن أعمال بني آدم وقولهم وأقوالهم توزن ويوزن. وقال مجاهد رحمه الله: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل. وأما القاسط وهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. زما عزتمندو مشایخ اعظامو طلباء کرامو او حافظانو قاریانو او فارغ شده مستوراتو خویندو میندو او بچوړو او عام مسلمانانو رونو او اوریدونکو، زما د ناچیز د مدرسې ته یا د درباخیلو ته دا اولنی راتلل نه دي. الحمدلله زه بار بار راغلیم، پسې روزو کې هم راغلیم، د قرآن پاک ختمونو له هم راغلیم او د دې بخاري شریف د اختتام دپاره هم. ولې به نه راځم چې زما ورور مولانا محمد سردار او دارنګ د هغې اهلیه محترمه دواړه زموږ د توحید آباد د جامعې نه فارغ شده دي، خاوند یې هم او بیبي هم، او اوس یو هم لور د بخاري نه فارغېږي. نو دا زما فریضه ده چې څوک ولې مثال په دې بدن کې نو زه به راځم او د الله د رضا دپاره به راځم او د دې د حاصل افزایۍ دپاره به راځم او د دې د تسلۍ دپاره. زما لوی خبرې به نه وي، هغه زړې خبرې دي. ښه خو دا وه چې هغه جامعه سر و دا یې شاخونه دي. دې ټولو فارغ شدهو دپاره زموږ د جامعې نه کتابونه راغلي وی د انعام په شکل. په 22 رسالې مختلفې دا راغلي دي او طابقه ګال بینال و 14 د بخاري فارغه دي او 6
د وړې دورې نه دوی شو. دا مدرسې والا په زړه کې الله چیرې وه، دغه دوی رسالې هغه به کور کې یو فارغ شده زنانو ته به طور انعام ورکړی شي. ولله الحمد علی ذلک. او یو سالک وایي بلکې سودست تحفه درویش، د ملکانو تحفه خو دغه شنې پاڼې د کتابونو او یا سپینې. نو بهرحال زما راتلل خو نوي نه وو. البته نن به تاسو نور بیانونه ما اورېدلي، خصوصا یو د مجاهد کبیر مفتی محمد مجتبی حفظه الله، او بل د جناب مولانا سمیع الحق پېښوري صاحب حفظه الله. دا یو بیان ما هم له غوندې واورېده. ما له دې پې الله هم د عمل کولو توفیق راکړي او تاسو لره هم. او ستاسو دا علاقه د الله نور هم په قرآن او په سنت، په توحید او په سنت باندې آباده کړي. زما مخې ته چې دا کوم کتاب پروت دی، نو دا د امام بخاري رحمت الله علیه لیکلی شوی کتاب دی. او دې له الله دومره مقبولیت ورکړی دی چې کوم نارینه دا ووایي نو عالم شو، فاضل شو، استادانو له سند هم ورکړي او پړکۍ هم ورپسې کړي. او دا د طلب د علم دا چې د کومو زنانو ختم شي، اخري کاری شي، هغې دا بخاري ختمه کړي او لوپټه د فضیلت ورپسې شي او استادان یې ورته دعا وکړي او سند د فراغت وله ورکړي. د علم کې دوه سلسلې دي، یو د تعلم ده، د طالب علمۍ، او بله د تعلیم ده، بیا د استاذۍ. دا یو سفر اخلاص شو، اوس به دویم شروع کېږي او دا ډېره لویه ذمهواري ده. انا سنلقي علیک قولا ثقیلا. اوس دا دویمه ذمهداري شروع شوله. زه د زړه د کومې نه دې فارغ شده هلکانو ته د قرآن د حفظ، د ناظرې، د ترجمې، یا زنانو ته د ترجمې، د حفظ، د موقوفون علیه او د آخري دورې په ختمېدو مبارکباد وایم. دعا په شیشه ډېره قبلېږي. انشاءالله زه ملنګ به دعا کوم چې الله د دې په علم، عمر او عمل کې خیر او برکت واچوي. دا د خپلو مور او پلار، خپلوانو او د اساتذو دپاره د صدقه جاریه وګرځئ او په الباقیات الصالحات کې د الله د حساب کړي. بهرحال دې زه به یو څو عرضونه کومه. یو به د دې مصنف په باره کې چې دا کتاب چا لیکلی، خامخا چې د هغه شان موږ ته معلوم شي، نو بیا به د کتاب شان موږ ته معلوم شي. دویم د دې کتاب په باره کې چې الله دې له څونه مقبولیت ورکړی دی. درېیمه خبره هغه به زه دا ذکر کومه چې امام بخاري د خپل کتاب آخري حصه کې دا باب ولې راوړو، د ماقبل سره یې څه تعلق دی. څلورم چې د آیات یې کوم راوړی، زه به د هغې تفسیر او معنا بتوفیق الله تعالی کوم. پنځم بخاري په دې باب کې وایي چې د خولې نه دې څه وتې دي یا د بدن نه، نو د قیامت په ورځ به دا تللی کېږي. شپږم دا چې وزن د اعمالو به څنګه کېږي. اوومه خبره دا ده چې بخاري دلې د یو څو لفظونو معنا کوي، د قسطاس او دارنګې د قسط او د مقسط او دارنګې د قاسط، دا ولې کوي. او بیا اتمه خبره دا سند دی چې د دا استادان څوک دي.
او پنځه استادان دي دې سند کې. نهمه خبره د دې حدیث معنا به زه ستاسو په مخ کې کوم انشاءالله بتوفیق الله تعالی. او لسمه چې دا حدیث ولې د کتاب په اخر کې راوړو او نو تلک عشرة کامله لس پوره خبرې او کنه ولسمه خبره پوښته نو د دې د اول سره څه مناسبت دی د بیا به اینی رایت احد عشر کوکبا دا یول ستوري نو دا لس یولس خبرې دي. دا کتاب دا د امام بخاری رحمت الله علیه لیکلی شوی کتاب دی. امام مقتدا ته وایي او دا علم په بخارا کې پیدا شوی چې دا د دریابامو په غاړه دغه افغانستان کې بلخ دی او اخوا بخارا ده په دغه ښار کې پیدا شوی د امام بخاري امام د محدثینو امام د علماو. د ده نوم محمد و دا ښه نوم دی دا زموږ د خوب پیغمبر نوم دی او د پلار نوم اسماعیل و نو دا ډېر ښه نوم دی ځکه زموږ خوب پیغمبر د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې و او د هغه د پلار نوم ابراهیم د ابراهیم خلیل الله ډېر ښه نوم دی او نبی علیه السلام وایي زه د هغه په طریقه لېږلی شوی یم. د هغه د پلار نوم مغیره او بیا وروسته اوږده سلسله ده. د ده ور نیکه یا ډېر نیکه چې و نو هغه ته برد ذی بودا وایي ډېر ګران نوم دی دا د فارسۍ ټکی دی د هغو په لغت کې زمیندار ته وایي. نو هغه چې ور نیکه یا ډېر نیکه هغه زمیندار و او الله د زمیندارانو په کورنۍ کې دونه لیان پیدا کړ. او بل د الله تقسیم دی نو هغه غریب په مجوسیت کې و د اور عبادت به یې کو د ستورو عبادت به یې کو او د دنیا نه په دغه باندې لاړ. د هغه زوی چې کوم مغیره هغه مسلمان شوی و او د بخارا چې کوم ګورنر و والي و هغه مسلمان و هغه له دعوت ورکړی و هغه کلمه ویلې و مسلمان شوی و. او د هغه بچوړی ابراهیم د هغه تاریخ نه دی ذکر خو هغه مسلمان و او د هغه بچوړی اسماعیل چې و نو دا عالم هم و او باعمل عالم هم و. ولې علم خو چت دولت دی خو هغه چې عمل یې پي چې په علم عمل نه وي نو بابا سعدي وایي دا شرډي ونه ده بارې درخت علم نه دانم به جز عمل او در علم اگر عمل نکنی شاق بے بری. نو علم چې کومه دی په دې عمل پکار دی او چې ونه یو میوه پکې نه وي نو دا هغه عالم چې عمل یې نه وي نو شرډي ونه ده. نو علم سره عمل او د علم سره نور خلکو ته ورسول دا ډېره خبره ده. بابا سعدي وایي یو بوډا سړی د پیر صاحب د لنګرخانې نه مدرسې ته راغلو په سپینه ږیره تعلیق شو. وایي ما ورته وویله چې دا څنګه چل دی چې تا به لنګرخانه او پیرخانه دې پرېښوده او په سپینه ږیره طالب العلم شي. صاحب دلی به مدرسه منځ خانقاه بیشکست خویش عالی طریق را گفتم میان عالم و عابد و عالم چی فرق بود تا کرد اختیار ازانین طریق را گفتن گلی خویش بدر می برز موج و ایجاد می کند که بگیرد غریق را. وی ما ورته چې دې دواړو ډلو کې څه فرق دی چې تاخیر پیرخانه پرېښوده او تعلیم شولې ویل هغه خپل کچکول د چپو نه وباسي او عالم نور هم د ځان سره راوباسي روان دی. نو د عابد او د عالم ډېر فرق شه که نه. عالم ځان هم د
ګناهونو نه راوباسي او د نورو خلکو اصلاح کوي. پیر خو ټوله عمره عبادت کوي، ذکر کوي. نو عبادت او ذکر خو د هغه عالمي پیدا نه ده، دا د هغه د خپل پیدا ده. نو د دا پلار اسماعیل ډېر لوی عالم و او عالم هم و، او کم کمایي چې وه نو هغه د حلالو وه. شاګرد ته وایي چې زما څونه روپۍ دي د تجارت مال مې دی، نو زما په خیر په دې کې یوه روپۍ د حرامه نه وي. وایي زه ورته وپسېدم. نو دغه وفات شو. دا پاکې پیسې دا امام بخاري ته پاتې شو یتیم، او پاک علم وکړ. الله. نو دا دی چې سړي ټول عمر حرام خوړلي او حرام یې جامې او حرام یې په خېټه کې، او خدای نافع علم مې نصیب کړي، او کله حافظه مې خرابه ده، سبق مې نه یادېږي. نو تا خوړلي څه دي؟ بهرحال دا الله پیدا کړ، او دا چې و د واړه اختر میاشت وه، او د جمعې مبارکه ورځ وه، او دیارلسم د وړوکي اختر و. د ماسپښین لمونځ نه وروستو الله امام بخاري پیدا کړ، مبارکې سترګې په دنیا کې وغړولې. او په دغه وخت کې 196 صدۍ وه، 2 کال د هجرت و. او بیا رابطه رابطه چې علم یې وکړ، او بیا کله وفات کېده نو د واړه اختر په شپه باندې وفات شو. او بیا د واړه اختر په ورځې د ماسپښین نه وروستو خاورو ته وسپارلی شو. نو 14 ورځې کم هم 2 کاله د عمر و. او وفات چې شو نو په 256 کې 50 کاله دا و، 6 هغه نورو، نو 14 ورځې کم 2 کاله عمر یې. لږو زمانه ډېر کشر په عمر کې. تاسو د سپېږیرو نه ځینې به په شپېتو راوښتي. الله الله. او د هغه د مرګ واقع چې سړی ذکر کوي، هغه هم ډېره عجیبه واقعه ده. دا کتاب چې دی دا بخاري شریف دا 2 جلد دی، دونه بلم دی، 2 جلده کې دی. او د دې چې کومه دی نو 1109 صفحې دي، مخونه دي ټول. او په دې کې د علماو ډېر تحقیق کړی دی، خو اخري دې نتیجې ته رسېدلي دي چې په دې کې 9002 روایتونه د راجمع کړي دي. 9002. خو دا 3 قسمه دي. یو مرفوعات حدیثونه دي، او بار بار ذکر کوي مقررات چې نبی علیه السلام ته رسولي. یو هغه دي چې دا په باب کې یو حدیث ته اشاره وکړي، سند ورسره نه وي، یا د ده په کتاب کې په بل ځای کې، یا د ده په بل کتاب کې، یا بل یو د حدیثو کتاب قابل للاستدلال والحجه وي، نو هغه ته ویلی کېږي معلقات. کله د اختصار دپاره یو حدیث ذکر کړي، وایي ما ته فلاني استاد ویلي، نو بیا وروسته وایي د دورو والو ته پته وي، وایي تابعه فلان، چې دا حدیث فلاني استاد نه راغلی، نو فلاني نه هم راغلی، هغه ته متابعات وایي. دا 3 واړه چې راجمع کړي نو دا 9002 جوړېږي. خو د دې چړ یې د څونه حدیثونو نه کړی، د 6,00,000 احادیثو ده. 6,00,000 پېژنې، 1,10,000. نو د 6,00,000 احادیث چې دا دته یاد و، لیکلي وو، د هغو نه دا کتاب راچاپ کړ. او ګوره داسې هم نه و چې په 8 میاشتې کې هغه دا کتاب لیکلی، 14 کاله په دې کتاب لیکلي تېر کړي وو.
او داسې نو زمون غوندې چې اوداسي یاد نه وي نو هر حدیث به چې لیکه نو یا به یې وړوکی اودس وکړو یا به یې لوی اودس وکړو او 2 رکعته صلات حاجت به یې وکړو صلات حاجت خو پېژنئ او بیا به یې حدیث ولیکه چې غلط نه شوه او د زرو نه د زیاتو استادانو نه د سبق ویلو چې چا به ورته وویل چې فلاني د کې لوی شیخ الحدیث دی د حدیثو استاد دی نو دا به هلته کډه ویوړه او د هغه نه بیا حدیثونه ولیکل زده به یې کړه چې چېرته علم حاصلېږي هلته به خاورې کومه خپل غوښې اډونه علم په ډېرو تکلیفونو راځي پای علم چون شما باید گداخت که بی علم نتوان خدا را شناخت چې علم د سړي خدای پاک بیا څوک پېژندلی هم نشي او دا مسله یې د ځان څخه ګرځوله وخت یې نه دی ضایع کړی زه کله خپل شاګردانو ته وایم چې وخت مه ضایع کوئ وخت ډېر قیمتي دی زه یو بېکاره ملا یم الله رب العزت لاله تقریبا د 20 نواله د 10 کتابونو د لیکلو توفیق راکړی او چې کله الله خپل کور ته بللی نو په مکه مکرمه کې خو طوافونه یې وختونه نه وي او مدینه منوره کې او مسجد نبوي کې ایله او درود و سلام بیا وه نو ما ډېرې وړې رسالې او د مدینې منورې په سفر کې لیکلي یو هدیة الحرمین په نوم دی اوس مې د مستورات النصرت به راوړي نو دا ما د عمرې په سفر کې یو الدرر منصوره دی دا ما د عمرې په سفر کې د فتح الرحمن مقدمه دا ما د عمرې په سفر کې لیکلي انعام الرحمن د هغې خلاصه ما د عمرې په سفر کې لیکلي نو دا وخت مه ضایع کوئ زه خپلو وروڼو ته علماو ته شاګردانو ته وایم ولې چې ژوندی خو درس به وکړي چې مړ شي نو بیا خو درس نه شي نو کتابونه پرېږدوه والباقیات الصالحات خیر عند ربک نو ده به همداسې مسله هم ګرځوله او د استادانو نه به یې سبقونه هم ویل تاریخ یې وګورئ ما د بخاري شریف په شرحه کې بار الله توفیق راکړی 4 جلد ما د دې شرحه لیکلې 2.5 صفحې دي خواوخوا نو د هغې مقدمه کې ما لیکلي چې کله به بصره کې کله کوفه کې کله بغداد کې کله رای کې کله نیشاپور کې کله سمرقند کې کله تاشقند کې او کله په بلخ کې او کله په بخارا کې او کله په مدینه منوره کې او کله په مکه مکرمه کې الله نو دا ولې به الله دله دا عزت نه ورکوي او د دې کتاب له چې د دونه خواري کړې ده د 14 کاله کې بیا دا کتاب د مرتب کړو ولې ولیکه اوس دا پرویزیان وایي چې حدیث حجت نه دی او قرآن به مني خو دا دي د اسلام نه وتي خلک دی وایي دا وروستو خلکو لیکلي نه احادیث به د نبي علیه السلام په زمانه کې لیکل کېده عبدالله بن عمرو بن العاص کتاب لیکلی او الصادقه د علي صاحب سبا د تورې په کاټۍ کې یو څو حدیثونه لیکلي ابو بکر صدیق ته نبی علیه السلام د زکات په باره کې یو پارچه ورکړې وه او د علي په هغه وخت کې نبی علیه السلام د یو ځل خطبه ویله د یمن نه یو سړی راغلی ابو شاهي نوم و هغه له یې خوند ورکړی جیب باندې ولیکئ پیغمبر خو خپله خط یاد نه و نو صحابه ورته ویل ابو شاه دا خبره ولیکئ نو د هغه وخت نه شروع نو دا بخاري دا په 2 صدۍ کې وفات دی پیدا دی او په 3 صدۍ کې وفات دی نو یو قول دا دی چې د وخت علماو دا ډېر ځیرک عالم و هغې ته مطالبه وکړه چې ته یو صحیح کتاب ولیکه نو د بسم الله کړه بل قول دا دی چې خوب یې ولید چې نبی علیه السلام تشریف فرما دی صحابه کرام ورسره دي
او د ده سره په بوځه د مچان کې شړي. نو استادانو تعبیر ورکړ چې ته په صحیح احادیثو باندې کتاب ولیکې، دا مچان غلط خلک چې په پیغمبر یې دروغ ویلي دا به د هغه نه وشړي. نو بسم الله یې وکړه. نو خوب دا یو قسم ته مبشرات دي. یو د پیغمبر خوبي هغه حجت دي، یو د امتي خوبي نو کله چې ښه خوبي دي نو هغه ته مبشرات وایي دي. لهم البشرا فی الحیات الدنیا والآخره سوره یونس کې چې څنګه راځي. نو بهرحال دا کتاب د ولیکه نو د بخاري هم له غوندې تاریخ تاسو یاد کړ. نو ډېرې هستۍ ده او دارنګه د کتاب تاریخ هم له لږ غوندې یاد کړ چې دا کتاب هغه په څونه په تکلیف سره لیکلی دی او د څونه شیخ الحدیثو دا شاګرد دی. د ده یو استاد دی، د شاګرد یوسف پیربیري ورته وایي. هغه وایي بخاري چې ژوندی و نو 10,000 ورته دا کتاب ویلی شاګردانو ته په ژوند. اوس بیا څونه عاجي دي. دلته د مسطوراتو د بخاري ختم دی. په دې کې د طلباو د لږې مدرسې دي یوازې په پاکستان کې. دا د حدیثو مدرسې دي، دا د جمعیت العلما دي، دا د تبلیغیانو دي، دا د جماعت اسلامي دي، دا د اشاعت توحید و سنت دي، دا د دیوبندیانو دي، دا د بریلیانو دي. دا ټول کې بخاري دا اتفاقي کتاب دی، ټول یې وایي. هر تنظیم چې نو دې کتاب باندې د هغو اتفاق دی. او یو بله خبره پکې راغله، الله الله عربو له خو الله ډېر لوی عزت ورکړی، خو ځنګل د منظرو نه خالي کېږي. په عجبو کې به الله داسې ظاهرات دا فارسیوانو هم بخاري فارسیوانو او الله پکې داسې هستۍ پیدا کړه. نو بهرحال دا کتاب یې لیکلی دی او د سر یې شروع کړې ده. نو اخر سر ته راورسېد، ویې ویل کتاب التوحید دی. دا کتاب زما اخري دا د توحید په باره کې دی. تبلیغونه ورته څه وایي؟ یقین، چې د دې ژبې د زموږ دا د کلمې یقین زړه ته پوه شي. او علماء کرام ورته څه وایي؟ توحید. مشهور منلی شوی مفتي د مفتي محمد شفیع رحمت الله علیه چې دا د دیوبند مفتي و او بیا چې کله پاکستان جوړ شو نو کراچۍ ته راغلو. اوس وفات دی، معارف یې تفسیر دی او دارنګې نور کتابونه یې لیکلي. او مشر زوی یې ایسته ورځو کې وفات شو، رفیع عثماني رحمه الله. او تقي عثماني اوس بوډا دی، دا ډېر قابل زوی دی. ټولې دنیا کې ګرځېدلی، جهان دیده نومې کتاب ځکه دا جج پاتې شوی و، د دې والي صاحب و. نو مفتي صاحب په معارف په 21 آیات سوره بقرې لیکلي دي توحید خدا واحد دیدن بود نه واحد گفتن. توحید عقیده دې ته وایي چې په زړه کې دې د الله د یووالي عقیده وي، چې زما د نفع د ضرر د خیر و شر د عزت او د ذلت او د نفع او د ضرر مالک څوک دی؟ یو الله. نه پیر او نه فقیر، نه پیری او نه کافری، نه نبی او نه ولی، نه مړی او نه ژوندی، نه سړی او نه ښځه، نه خان او نه ملک، نه منبر او نه ناظم، او نه ګورنر او وزیر اعلی، او نه صدر مملکت او وزیر اعظم او وزیر اعظم. دا د نفع او د ضرر مالکان نه دي. دې ته وایي توحید. په زړه کې د الله د یووالي عقیده. موحد سړی تاسو پېژنئ، مشکله ده. عبدالحکیم سیالکوټي رحمت الله علیه یو لوی عالم و. د دې معانیو په کتابونو د هغه حاشیه راغلې. د یو کسبګر وله خواله لاړ، دا تلسي چې ودي سبا ډېرې قابل دی، مزدوري ده د لاسو، خو هغه علم هم کړی و. نو عبدالحکیم سیالکوټي ته تپوس وکړو چې ځان څه کسب کې؟
هغه ورته ویل نعمتاً در گورنیم در زندگی نیم بدن مې په قبر کې شپې ویلا د خودي تخته کړي او نیم مې په واره په دنیا کې او ډېر قابل عالم و دې ته د علماو په اصطلاح کې تجاري شعر وایي هغه معلوم شد باپیندگی معلومه شد چې جلاګري کې هغه داسې وه خو عالمو عجیبه خبره وکړه نو دا چې خرڅېږي او یېرېږي نو دا معلوم شد باپیندگی او چې یېرېږي نه او خرڅېږي نه لکه مفتي مجتبی صاحب الله دې حفاظت وکړي د دوه ځلې جیلونه وخوړل تاسو یې بچې ورکړی و خو یېرېدلی نه دی په جیل کې هم د توحید صورت مسله کړې ده او بهر یې کوي نه بېرته سته کړي و جندون ته روان و پرون په باجوړ کې جمعه زما سره وه زه بیمار وم خطبه وویه او لمونځ مو وکړه نعمت یې مترقبه خدای راوست بیا نو تا د پښتو مصره وویله چې د هر قدمه دې قربان شم ما د قاصد بینت کول رارې په خپله ډېر مؤدب سړی دی نو بهرحال هغه نه خرڅېږي او نه یېرېږي یوسف علیه السلام په جیل کې دننه خو چغه د توحید یې کړې وه او خو بیا رضی الله عنه یې پاړسۍ ته وخېږو خو د توحید چغه یې کړې وه یېرېدلی نه و او حرام ابن ملحان یې د شانه فریضه وه رضی الله عنه ویل پوست رب الکعبه او د سینې ویینې بېدلې او لاس مې ورلو په خپل مخ مبارک پې راښکلي یو دا سیاسي لونه دي که نه خفه کېږي نو هغه ته یې لیکلي نه یېرېدونکي او نه خرڅېدونکي خو چې بیا د چا وټونه د کوم پارټۍ ډېر شروع شمولیتي جلسه د بیا والا ورشي دا خو یو تبلیغیان دي چې نه خرڅېږي او پنجپیران دي الله الله او په موږ کې پیدا شي نو موږ هغو ته چې معلوم شد باپیندگی یو بلې کلک ودرېږه ثبات بدس آره بے قرار که بر سنگ گردان نروید نبات ځان کې استقامت پیدا که عیب استقامت میچن خو پخوا لیدلې اوس دی اوس دغه دي دوړو ماشینونه دي نو کومه ګټه چې ګرځي په هغه غنم د پاسه نه کېږي د یو پارټۍ له ونډو سبا بلېله او سبا بلېله او من کې کله پیدا شي هغې زما پیره وشي چې مرتد دې شي یوې له رواني بل له رواني بل له زما پیره وشي او من خو الحمدلله پنځوس کاله وشي چې ما د خپل شیخ نور الله مرقدهونه قرآن ویلی دی هغه یوه خبره ده چې لا اله الا الله دویمه خبره ده محمد رسول الله او درې پنځوس څلور پنځوس کاله الحمدلله د دې طالبانو ته ما ګډ سبقونه ویم اول مې قاضیات یې ورته رسېدلی دی زموږ یوه یاد دی نو په اخر کې کتاب التوحید راوړو ما تا ته ویل او دې زنانو ته ویل چې د توحید عقیده دې نه وي نو عمل دې قبول نه دی د اخري کتاب ځکه شو او تاسو د دې بندیانو په خطبو کې به اورېدلي وحید الله الله یو وګڼئ فإن التوحید راس الطاعات توحید سر د عبادتونو دی چې سر بني آدمي نه وي نو مړي او که لاس یې نه وي پښې نه وي یا یو سترګه ړنده نو خیر هغه ته مړ نه وایي خو چې سر ترې لاړ فإن التوحید راس الطاعات نو بیا زموږ شیخ الحدیث بادشاه صاحب نور الله مرقده به په ختم البخاري کې ویل چې د توحید نه مراد څه دی عقاید نو په عقایدو کې یوه عقیده دا ده چې زما ستا به دا ایماني چې قیامت کې د الله په دربار کې پېښ شم نو زما د بدن نه چې کوم عملونه وتي او زما د ژبې نه چې کومې خبرې وتي دا به هلته تللی کېږي چې ښه دې څونه ویلي او بد دې څونه ویلي او ښه دې څونه کړي کي او بد دا عقیده ده او بل کتاب الرد علی الجهمیه دویمه نسخه ده جام ابن صفوان یو سړی هغه به د خدای پاک صفات نه منل
او د الله په ډېر صفتونه د قرآن کې ډک دی. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، الله یې ذاتي نوم دی او رحمان یې صفت دی. وایي دا بیا ډېر خدایان جوړېږي نو صفات به معنا. دې وجې نه زموږ امام ابو حنیفه ته وځه کافره، ته قرآن نه مانې، حدیث نه مانې. او د امام ابو حنیفه شاګرد عبدالله ابن مبارک هم په خپل اشعارو کې ویلي چې د جهم ابن صفوان خبره به نه منئ ځکه هغه عقیده خرابه ده. نو دلته په دغه ځای کې دویمه نسخه دا ده. نو شیخ الحدیث صاحب به فرمایل چې مراد نه طریق باطله دي. دغه زمانې بدعتیانو کې ځینې خوارجو په نه خبره به سړی کافر کوو. لکه د مانکي صاحب شیخان چې چا به نصار خوله کې واچولی دا نصارا کافر دی. نو ټیک ده نصار فیضالقاچي ده خو کافر خو نه و که نه. او چې کوم سړي به برید پرېښي د پیغمبرو ګیرې اوږدې کوي او برید کټ کوي، ګناهګار به وي او دا بهتا کافر دی. او چا به چې په منځه کې اشاره کوله شوی دا اشاره کافر دی. دا خوارج دا ده و دا عقیده ده چې یو خبره د کفر نه یو طور ته کافر وي. او بل پکې دغه جهمیه پارټي وه او ځینې پکې روافضو د صحابو بد به ویل او ځینې مجسمو د الله تشبیه به د مخلوق سره کوله. نو یو ډله پکې معتزله وو. معتزله د بدعتیانو ډله او دا وخت هغه قیامت کې نه خبرې تللی کېږي او نه عمل، قرآن نه منل کېږي. نو د هغو رد یې وکړو. او دا جنت او دوزخ نه دا به بیا پیدا کېږي. او قرآن وایي اعدت للمتقین، جنت ته اوس د پرهیزګارانو له تیار شوی. او اعدت للکافرین، جهنم د اوس د دوزخیانو لپاره پیدا شوی. داسې ډېرې عقیدې هغې وي. نو د غلطو خلکو رد به کې. نو دین څه ته وایي؟ لا اله الا الله، د الله وحدانیت او د مخلوق رد. لا اله الا الله. نو په دې کې د معتزله رد وکړو او بیا د قرآن آیات یې راوړو. دا د 18مې پارې د سورة الانبیاء آیات دی. دا ولې؟ ځکه عقیده دا په قرآن ثابتېږي. نو الله په 18مه پاره کې وایي ونضع الموازین، وبدرو منګه تلې او د څه دپاره بیا ودرو القسط دپاره د انصاف چې ظلم د چا سو نشي. لیوم القیامه، فی یوم القیامه. نو قیامت هم حق دی منې وي. والبعث بعد الموت والیوم الاخر. اول ته به الله تلې ودرئ او عملونه به پې ستا تلي، عقیده به پې ستا تللی کېږي. او دا ولې چې څوک ونه وایي چې ما سره ظلم وشو. او بیا فرمایي چې که د خردل د وري د دانې عمره چا بدي کړې وه نو هغه بیا د بدو عملونو په تله کې کېښودلی شي. او که د وري د دانې عمره بیا نیکي کړي نو دا به د نیکو عملونو په چاپي کې وری یا جینجر ورته څه راوړې وه. او موږ خو خان په بډه کوو، دا پردۍ ځمکې په بډه کوو، دا بریدونه خوځوو، ملاوټونه کوو. او قرآن څه وایي؟ د جنجر د دانې عمره حساب کتاب به کېږي. او بیا اخر کې وایي چې وکفا بنا حاسبین، الله وایي موږ حساب کوونکي کافي وو. یعنې زما معاونینو ته ضرورت نه وي چې دا بې محرر دی، دا بې شنو دی، دا ډیپټي دی، دا تحصیلدار دی، دا ناظم دی، دا بیمار، دې ته مې حاجت نه وي. دویمه معنا وکفا بنا حاسبین، الله وایي کافي موږ حساب کوونکي. چې یو ځل زه حساب وکړم نو څوک دا نشي ویلی چې ته خطا شوی، نظر ثاني وکړه. اوس په یو باندې د جیلو کې وشي، هغه عدالت کې اپیلو کې دا یو غوبل جوړ دی او جواري جوړه ده. او الله وایي دغسې نه وي. نو آیات یې پیش کړو. بیا په دې آیات کې وایي چې تلې ډېرو ته وایي جمع ده او تله.
نو په دې دوه قوله د علماو دي چې تله خو یوه ده او دونه غټه تله د ابن حجر اسقلاني روایت پیش کړی چې دا ځمکې او اسمانونه پکې کېښودلی شي نو ځای به ولور کې دونه غټه تله ده که نه تبیلونه فضایل اعمال کې د کلمې په فضایلو کې وایي چې موسی علیه السلام الله ته درخواست وکړ چې ما ته یو وظیفه وکړې وایي لا اله الا الله یې وایي وایي دا خو ستا ټول بندګان وایي وی موسی چې دا اوس ځمکې او اسمانونه د تلې په یو چابي کې کېښودلی شي او لا اله الا الله په بل دا به پرې درانه شي نو مطلب دا دی چې غټه تله ده او ځینې وایي چې نه ډېرې تلې دي ځکه قرآن جمع ویلي سورې عرب نم جمع معلومیږي د سورة القارعه نم جمع معلومیږي چې ډېرې تلې دي ستان ده زمان ده د بلم ده د بلم ده او یا یوه ده خو ډېرې ورته د تعظیم دپاره وویل کذبت قوم نوح المرسلین یا په اعتبار د اعمالو چې یو عمل پې تللی کېږي نو جودا ده چې بل پې تللی کېږي هغه جودا ده او دا دی چې ستا عمل پې تللی کېږي نو جودا ده او چې زما عمل پې تللی کېږي نو جودا ده نو دا به حقه مسله چې دا به تللی کېږي معتزله وایي ځکه نه تللی کېږي چې دا اعراض دي او اعراض لره جسم نه وي ته چې لمونځ وکړې نو د دې لمونځ دې کم پړ دی چې ته یې وتلې پوه دې که لمونځ نه دیدن د باد و پیمانه ده نه پې مړېږم نه ترې پڼ تړلی شم بیت الله دیدن به وکړې په تا ترې کوم پړ راوړی دی ما یو ځل حرم شریف کې ناست او بیا خو را روانګي وه نو ځان ته مې ویل د سترګو توره ورته ګوره په زرو لیک دي د عمرې حاجتونه دی په هغه غلاف لیکلي کوم پړ مې ترې راوړو هغې دا وایي خو مونږ ویو چې اهل سنت والجماعت چې ښو عملونو له به ښایسته شکل ورکړی شي او بدو له به بدرنګ یو به په یو تله کې یو په بل کې او دا الله قادره دی په دې او بلکې دا وایي اهل سنت چې اوس خو دا اعتراض نه وي ځکه ژمي کې وایي په فلاني ښار کې یخني دونه ده په فلاني کې دونه ده په فلاني کې اوس د تودوخې ښیي په قندهار کې دونه ده او په جلال آباد کې دونه ده اسلام آباد کې دونه ده او کشمیر کې منفي دی هشته او زلزله دونه وه او بلډ پریشر دې دونه دی اوله ورځ چهارشنبې په ورځ راتله تللی و بلډ پریشر دا شوګر یې ټیسټ کړ ویل په مړه باندې چې دی نو دا 130 دی برابر دی دا خو اعراض تللی کېږي تبر تللی کېږي زلزله تللی کېږي نو بهرحال د معتزله دا خبره غلطه ده نو دا به تللی کېږي بخاري ذکر وایي ان اعمال بني آدم چې څه عملونه کړي بني آدم د آدم علیه السلام اولاد ښځې کړي او واقوالهم یا وقولهم د هغې د خولې نه چې کومې خبرې وکړي دا به تللی کېږي عمل خو پېژنئ که نه یو عمل د زړه دی عقیده لا اله الا الله او یو عمل د بدن دی لمونځ دی او دارنګې د مال عمل دی زکات دی د دواړو نه جوړ دی علم دی تبلیغ دی جهاد دی غزا ده حج او عمره ده دا به دې تللی کېږي او د خولې نه چې دې څه وکړي دا عمل دی خدای ځکه جودا ذکر کړ وای خدایا د خولې خپلې خولې د فساد او بچ کړي او په دې ژبه چې دې کوم لو کړی دی نو په دې به نسکور په جهنم کې سړی غورځېږي د دې وجې نه د ژبې ضرر چې دی هغه ډېر دی که یو سړی پله ته وي اخر به دماغ کې خو چې کنځله دې ورته کړي یاره وایي زړه نه به دې ونه وځي نو جراحة السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان د نیزې زخم اخر جوړ شي اسپتال کې او د ژبې زخم دا نه هېرېږي نو دې وجې نه دا دوباره وویل
مستقل چې څه خبرې دي کړي الله غالبا سورت قاف کې د قاریانو صاحبانو ته وپته ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید یو خبره د خولې نه نوځي مګر هغه ملایکو لیکل کړي دا ملائک ډېر لوی مخلوق دی د الله ځکه قرآن وایي وما یعلم جنود ربک الا هو د هغې شمېر یو الله ته معلوم دی کم از کم څلور ملائک د هر انسان د عمل او د خبرو د لیکلو دپاره مقرر دي دوه د شپې ډیوټي کوي او دوه د ورځې یو په ښی وږی او بل په ګسه په دا موږ سره غم نه وي چې داسې د سرکاري ځوان شو یا د خاصدار ورسره پولیس وي یا پوجاني نو بوډۍ لګولی وي د کیمرې سترګې ویني څومره عجیب و چېرته دا ویلي چې ملایکو څه قلم او کاپۍ ده اداري کې د جمعې په ورځ په دروازو کې ودرېږي او اول دیم دریم دا لیکي چې کله امام خطبه شروع کړي نو هغې ریشترې باندې کړي او اکثر د ډېوې لاندې تورتوي د کلي مقتدی لیله په دغه وخت کې راشي زه ورته د منبر نه ګورم زه پخوا بیا په دې ملکڼ کې تنخوا ورکوله ملکانو له نو زموږ د کلي او سړی فاتح خان نوم یو نو هغه اخر کې نمبر راغلی فاتح پاتې د دا چې دا کلیوال خطبه شروع یو دا نو فاتح پاتې د ده سره چېرته دا راغلی چې زما ملایکو زموږ لیکلی دی او که نه وخت باندې جمعې له راځئ پرون د جمعې ته راووتلو یو مازین په جومات کې یو د مفتدین ځکه یو څو جمعې زه غیر حاضر وم نو خیر راو ملا صاحب دی څوک به تقریر کوي جمعه شروع کړه نو بس بیا جومات الله ډک کړ او شاکلو نه خلکو راباندې والي نو په وخت راځئ نو یو زه ومه چې مخکې لاړو به دوی مقتدیانو او نور پاتې بیا نو دا باقاعده لیکل کېږي او ملایکې د شپې ډیوټي او د ورځې مازدیګر او سهار بدلېږي تبلیغیانو نه وایي الله اسرار د علم نه تپوس وکړي چې زما بندیانو څنګه پرېښود وایي رالو مازدیګر لمونځ یې کړه او سهار چې ترې راتللو د سهار لمونځ یې وکړ او اوس خو دا نوجوانه طبقه دا د نور نه کشران دي نو راوخېږي نو یو د اتفاق پر خو خدای خبره کړي سکولیان لمونځ کوي ځکه یې سکول نه په دې نورو ورځو خو ابۍ والا په وخت چې تیار کړی چې سکول له لاړ شي لږ سوچ کوئ پنځه وخته لمونځ دی دا به باقاعده لیکلی کېږي امام مجاهد تابعي دی نو بخاري د تابعینو خبره هم کله ذکر کوي نقطه پکې یاده کړئ تابع د صحابي شاګرد ته وایي نو د پیغمبر خبره به مني او د هغه د شاګردانو صحابو خبره به مني او د صحابو د شاګردانو د تابعینو خبره به مني سوره توبه کې الله وایي والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه د دې دریوانو ډلو نه الله راضي دي دی بخاری کې حدیث سے غره پیړۍ زما ده بیا هغه چې دې ته نږدې بیا هغه چې دې ته نږدې بیا د دروغو زمانه راځي نو د تابعینو حواله بخاري ورکوي لوی امام د محدثینو کله اکرامي کله چې کماده القمي کله مجاهدي کله ابن سیریني کله حسن بصري او کله ابوالعالیه نو یو ډله زموږ په دې علماو کې پیدا شوې ده وایي مله مرفوع حدیث پیش کوه او په تابعینو پسې مه ځه او په صحابو پسې مه ځه نو بیا عمر صاحب په 23 رکعاته باندې خلک راجمع کړي صحابي دی او 20 تراویح وي او 3 ویتر وو وایي ودا اته واقع ځکه پیغمبر اته کړي او ځالې حدیث نو تا د مشکات حدیث ویلې چې علیکم بسنتي و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین نو پیغمبر خو زما سنت هم کوه او د خلفاء راشدین هم کوه نو چې 20 تراویح وکړي دواړه پکې راغلل
او چې شل دې ونه کړې نو یو سنت دې ژوندی کلیم حدیث نه پاتې شو نو تالې حدیثې قضیې به او د جمعې په ورځ یې دوه اذانه دي دا د عثمان صاحب په زمانه کې وو یو مخکنی یو د خطبې مکه شریفه کې هم دوه دي مدینه منوره کې هم دوه دي د پنجپیرانو په مرکز کې هم دوه اذانونه دي د تبلیغ په مرکز ریوان کې هم دوه دي دا یو کوي نو عثمان رضی الله عنه صحابي نه و چې ته یو زه مسجد نبوي کې د یو عالم سره د په درس کې ناست وم نو چا چیټ ورکړ چې دلې خو حرمینو کې دوه اذانونه دي جمعې او زموږ په ملک کې څه خلک پیدا شوي او اذان کوي هغه ورله جواب ورکړه دا سنت عثماني دي هغه بدعتي نو دوه به کوئ تاسو حج عمرې له تلي دوه اذانې دوه اقامت دوه اذانې د جمعې یو اقامت دي نو د صحابه به مني او بیا به د تابعین هم مني نو موږ چې کله د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نوم وایو نو دا راته غوسه شي امام ابو حنیفه څه خدای نه و نو موږ ورته کله خدای ویلې امام ابو حنیفه خو څه پیغمبر نه و نو موږ ورته کله ویلې خو تابعی و په دغه کې لیکلي دي په مکانة الامام ابي حنیفه فيما بين المحدثین دا یو ضخیم کتاب دی او ما په مکه مکرمه کې دا ضابطه عالم اسلامي کې په انعام کې راکړی ولله الحمد لله مذهب کتابونه له دې راغلی ول تحفه هدیه قبل السنت دي نو په هغه کې لیکلي دي چې امام ابو حنیفه تابع او دغه لیدلی او انس رضی الله عنه نو موږ چې د هغه نوم یاد کړو د څو او دا تندی یې بوټ شي نو موږ بیا خو په بخاري مې اعتراض وکړ مجاهد تابعي دی د ابن عباس شاګرد دی نو هغه په حواله ورکوي په بخاري د اعتراض دی اکثر موږ ته وایي دوی بخاري نه مني بخاري خو ته نه مني د تابعینو دشمني د صحابو نو دا نه پکار نو مجاهد د یو ټکو معنا کوي دا ولې کوي په دې د علما پوهېږي او طالبان او طالبات چې د بخاري قانون کتاب التفسیر کې دا دی چې یو لغت راشي په آیات یا په حدیث کې نو د هغه په مناسبت د نورو لغتونو معنا کوي او دا زموږ د پښتو محاورې نه خلاف نه ده موږ پښتانه چې چا څه خبره کوو نو وایي موږ یاره لکه خبره مې کوله خو بله را یاده شوه نو دا وایي چې قصاص لفظ په سورة الشعراء کې راغلی الله وایي وزنوا بالقسطاس المستقیم ټول کوئ په تله برابر دکاندارانو ته وایي تله پالی ګاز کاڼې دا ټول په دې کې داخل دي او بیا معتاد امام مالک حدیث دی چې د هر شي دپاره پوره او کمې دی او معتاد امام مالک کې راځي چې عمر ته یو ځل جمع وکړه راووته یو سړي نه جمع تللی و جومات ته راروان التقط فوقته الله ته دې ټول پوره ونه کړ نو چې دا ټکټکیا مونځ کوي دم ټول پوره نه کړو چې جومات کې نه کوي دم پوره ونه کړو ټول او چې جمع نه کوي نو دم پوره ټول ونه کړو نو دا کوم امام چې یو ورځ یو بله ورځ یو خلکو بې دواخیان هم کړی دا ځینې پکې اړې او تنخوا وایي نو تا ټول پوره وکړو ځان له خلیفه ونیسه کنه چې کله نه راته مونځ کوه او چې کله نه د جمعې بیان کوه دارنګه ماشټر صاحب دی نو سرکاري تنخواهي او غیر حاضري کوي نو ټول یې پوره ونه کړو ډاکټر صاحب دی سرکاري تنخواه مالي او چې ورشي هسپتال وایي بیا هلته کلینیک له راشه د 2000 روپۍ نه راپیس والي نو ته خو تنخواه یې مالم د هسپتال کې دا غریب سبا 2000 یې ټول یې پوره ونه کړو صدارت کوي خو ملک امن نشي راوستی وزارت عظما دی په ملک دا غوبال جوړ دی چاته ویلي چې نیشي نو غنمشاه ته شه زموږ باجوړ کې او کلی دی غنمشاه ورته وایي وایي چې نیشي غنمشاه ته شه نو چې حکومت نشي کولی نو بیا څه
میو دغه شی دی جواري شروع کړي بیا چې عدل نشي راوستی امن نشي راوستی او د خلکو حقوق نشي پوره کولی نو بیا څه وکړه بیا د منځه وځه ټول دې پوره ونه کړو دا خو صحابه کرامو چې ټول یې پوره کوو یو واقعه به د عمر صاحب ذکر کړ نور ډېرې دي عمر رضی الله عنه به د شپې ګشت کوو خو د دې دپاره به یې کوو چې چاته تکلیف وي چې زه ورته خدمت وکړم زموږ چې کشوره کوي چې د ښځې لخوا نه غریب راپاڅي او سترګې ورله ورتړي او څلور پنځه میاشتې پاته نه لګي چې دې په څه کې دي ولې تا خو درته ورځې دوکان نه شي ورتلی نو ولې د کورونو بېعزتي کوې نو چې صحیح حکومت شو مه کوه الله بل انجامات کې وکړه او کس ګلونو نو ما بیا درې واقعې ذکر کړي ما مخې ته ټیپ ورنیولې ما دا د سیډي لپاره رالېږلی او خبر کې کوي وه تبلیغي به باندې به خو ما بیا واقعات ډېر د عمر صاحب وویل رضی الله عنه الله الله عمر صاحب ورځ د شپه د شپې ګشت کوو او نیمه شپه ده او د یو بنګله د کور دی او د هغې نه عربي اشعار راخېږي هغه ښځه عربي اشعار وایي د هغې خلاصه دا ده ما خپل په الهام الرحمن کې لیکلي دي چې که د الله یره نه وی نو ما به ګناه کړې وې بس لږ خبره وزه وکړو زه مستورات هم زما خبره اوري نو کور ته رالو خپله لورې وه حفصه بیکونډه شوې وه د نبي علیه السلام بیبي وه ویل لورې تا نه تپوس کومه چې خاوند نه وي نو ښځه څونه موده صبر شي کولی وایي څلور یا شپږ میاشتې نو عمر صاحب چې څونه فوجي سپه سالارانو په سرحداتو کې هغې ته یې حکم جاري کړ چې فوجي له به څلور میاشتې پس چوټي ورکوئ چې کور ته لاړ شي دا حکومت حدیث او خپلې بیبیانې دي د غټانو څخه په فوجي څه کوي نو عدل او انصاف نو به هر حال نو قسطاس عدل ته وایي نو دا طلب چې دا مشهوره معنا اخري طلب ده وزنو بالقسطاس المستقیم ټول به برابر کې ډېر او څو نظایر ما وښودو په دې کې د دې سړکونو د دیاړۍ مزدور هم د اته ګنټې قانون دی چې ټیکهدار ولاړ وي نو ټکه ټکه ټیکهدار ورته ته وایي ولې چېرته په بازار کې چا وسول نو دا په راټۍ ولګوي چې ستا دا مزدوري به حلاله وي تا ټول پوره وکړو نو دې وجې نه دا ټول قرآن کې وایي برابر به کې نو مجاهد یې معنا کړې چې د رومیانو په لغت کې تلې تعادل وایي او په تله باندې عدل راځي نو دلونه سپک پرې معلومیږي نو تاسو به سوال وکئ چې قرآن خو په عربۍ کې دی زمونږ کلمه په عربۍ کې ده زمونږ اذان په عربۍ کې دی زمونږ اقامت په عربۍ کې دی په جهاد کې الله اکبر چغه په عربۍ کې ده په حج او عمره کې لبیک اللهم لبیک په عربۍ کې دی دا رومي ژبه پکې څه کوي نو دې وجې نه یو ډله د علما وایي چې قرآن عربي دی نورې ژبې پکې نه وي او که کوم یو لغت پکې راغلی نو دې ته وایي توافق اللغات کله لکه صابون په عربۍ کې ویلی شي پښتو کې بیا کوزه په عربۍ کې ویلی شي موږ په پښتو کې بیا تنور په عربۍ کې بیا موږ ورته په پښتو کې بیا نور اصل دا عربي او د رومیانو په لغت کې راغلی او بله ډله وایي چې نه 111 لغتونه په قرآن کې دا د نورو ژبو دي او دې کې اشاره ده دې ته چې الله په هره ژبه باندې قادر دی او دا سیوطي لیکلي او دا سبکي صاحب لیکلي او عسقلاني صاحب دې درې واړو علماو لیکلي نو دا او قرآن چې په عربۍ دی نو زیاته حصه په عربۍ کې ده بیا یو بله خبره کوي چې دا قسط لفظ چې په دې قرآن کې راغلی چې القسط دپاره د انصاف نو دا په مصدر د مقصد دی
یو آیات کې الله وایي ان الله يحب المقسطين، الله مینه ساتي د انصاف کوونکو سره. نو د هغې مصدر اقساط بابي فعل دی، دې علما پوهېږي دا د علم صرف قاعده ده او د هغې مجرد قسط دی، نو انصاف ته ویلی کېږي. او الله په قرآن کې وایي ان الله يحب المقسطين، الله د هغه خلکو سمینه کوي چې هغه په انصاف کوي. لوی انصاف د توحید مسله ده. عبدالله ابن عباس قل امر ربي بالقسط په معنا کې لا اله الا الله لیکلي او نور انصاف خو پېژنئ که نه. او بیا یو بل لفظ دی هغه په صورت جن کې راغلی 29مه پاره واما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، ظالمان به د جهنم خشاکي. تاسو اوله پاره کې ویلي وقودها الناس والحجاره، خشاک د جهنم به کافر او مشرکان وي او ګټې به وي، یا هغه ګټې دي چې دې ته مجسمې جوړې کړې وي، او یا د دې ګټو نه مراد دا د کولې ګټې دي چې د جهنم اور پې نور هم تېز شي. نو قرآن وایي چې څوک ظلم کوي هغه به د جهنم خشاکي. نو لوی ظلم شرک دی. سورت لقمان 14 آیات کې راځي ان شرک لظلم عظیم. او دیم نمبر بدعت دی. البدعة قنطرة الشرک، دا کل د پاره د شرک دی. او دا نور ظلمونه خو پېژنئ که نه، برید خوځول دي او ځمکې غصب کول دي او رشوت اخیستل دي او غلا کول دي او ډاکې کول دي او بلاوټ کول دي او قانوني نه د جومات نه پکې او ګړۍ پټه کې بې غیرته او د طالب نه موبایل د شپې ایستلی، دا ټول ظلمونه دي که نه. نو قاسطون ظالمان به د جهنم خشاکي. په دې کې کله کله یو واقعه زموږ شوق ذکر کوي. د ټولې دنیا خلک چې خپل ظالم را وړاندې کړي او موږ ورته حجاج ابن یوسف ور وړاندې کړو، نو دا به پرې زورور شي. 1,00,000 کسان د ظلمان صحابه او تابعین وجلي او الباره دایمي په زموږ مشرف صاحب باندې د ظلم نه کړی او باجوړ کې او بمباري کړې وه. 15 علما او طالبانو ادامه کړې ده، کړي خو به امریکا خو په ځان راوړو، اوس به خوند ویني. اگر چې دوی په پوځي اعزاز سره خرڅ کړو نو دونه ظلم دم نه و، هغه ظالم به دا ظلم کو او صحابه او تابعین به شهیدان کول. سعید ابن جبیر یو تابعی دی، افضل التابعین دی، بهترینه. هغه راوستو علما فیصلې پرې وکړه. اوږده واقعه ده، خو یو تپوس یې دا وکړه چې زما په باره کې څه وی. هغه قاسطون عادلون، قاسط هم درته وایم او عادل هم درته وایم. خلکو ګڼو ګڼو دا دونه لوی مولوي صاحب دی او د حجاج نه یېرېږي، نو قاسط خو دغه د هغوی مقسطین وي او عادل هم عدل والا ته وایي. حجاج ډېر پوه او په قرآن. نو هغه وویله چې تاسو نه پوهېږئ، ده ماته غټ ظالم او کافر وویل. ظالم یې راته وویل، صورت جن کې راځي واما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. او کافر یې راته وویل ځکه چې وینې ته حلال وایي خو بیا پرې وځي، نو هغه د سوره انعام آیات ته اشاره وکړه چې ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. نور دوی پوهې خیل کړي د قرآن ته زور زیر نو، دا حجاج را جمع کړه او علما ویل دې ته زور زیر ولیکئ، بیا به پرې عوام نه پوهېږي. او پخوا د بل ښار اوس کراچۍ ده، نو دا ملک د حجاج په وجه الله آزاد کړی او د هغه خوری محمد ابن قاسم د 18 کالو نوجوان هغه یې رالېږلی او راجه طاهر یې وژلی. اوس هم دا بټ قاسم دی او قلعه قاسم محمد ابن قاسم خیل کړي وو. خو بهرحال چې دا یې شهید کړ نو یې نه ودرېده. نو ډاکټرانو نه یې تپوس وکړه چې دا څه وجه ده. وایي دا نور چې ته پېښ کړې نو د ټیغې چونګړی ترې جوړ شي یېرېږي، ایسته یې نه وچوي نو
او دا نر و پروی نه وه، نو په دې وجه یې اوس نه ودرېږي، اگر چې دا شهید شوی دی خو وینې یې روانه ده. او بیا بخاري حدیث پیش کړ، د ده استاد د احمد بن اشکاب، او د هغه استاد د محمد بن فضیل، او د هغه استاد د عماره ابن قعقاع، او د هغه استاد د ابو زرعه. دا څلور استادان شو، ټول یې وایي رحمهم الله، الله دې پرې رحم وکړي. او پنځم استاد صحابي دی ابو هریره رضی الله عنه. د ویسا شیخ غلام حبیب رحمه الله بدته شیخ الحدیث وی. او زه چې کله طالبانو ته حدیث وایم ویم دا پتنګ احادیثو څه کال 6,000 احادیث د ده نه دا رانقل شوي دي، دونه د بل چا نه دي. البته د عبدالله بن عمرو بن العاص نه ډېر دي، خو هغه لیک کوه د ده خط یاد نه و. نو د چې کوم عالم خط یاد دي نو د هغه حدیثونه هم ډېر دي. بله وجه دا وه ده به غیر حاضري نه کوله، بله وجه دا وه چې پیغمبر ورته دعا کړې وه، او بله وجه دا وه چې دا د مدینې نه نو بل ځای ته تللی او مدینه پایتخت اسلامي وه، طالبان به وله ډېر راتله. او عبدالله بن عمرو بن العاص بیا په شام کې اوسېده، نو هلته دونه مدرسه نه وه. اوس هم دغسې دي ځینو چې مرکز دي، لکه د جمعیت العلما مرکز دی کوړی، نو په کوړي کې ډېر خلک ملا کېږي، او په دې نورو شاخونو کې دونه نه وي. یا زمونږ د دې خړکو مرکز پنجپیر دی، نو هلته علما طلبا ډېر دي، او زمونږ په مدرسو کې لږ دي. لکه دوی وویلې چې 14 جنکو بخاري ختمه کړه. زما څخه هلته په توحید آباد طرفو کې 13 هلکانو جنکۍ وي په دوره کې. چې بیا زموږ ختم البخاري وشوه، نو د هغې نه بعد ما ته قاید محترم مولانا احمد طیب الطاهري مدظل العلي ټلیفون وکړ چې دا پنجپیر طالبان وایي چې دا بوډا شوی دی، موږ ته دې لږ سبق ووایي. نو ما ټیک ده، ما 12 کاله هلته تېر کړي، نو ما زموږ هسې هم ختم کېږي، او ستاسو زموږ د ختم په منځ کې 12 ورځې دي، در به شمه. نو 8 ورځې ما هلته سبق ووایي. نو خپل مې دیر شو، خو چې هغه مرکز و، نو په هغې کې تقریبا 1 مفتیان وو، 3 که 1 او دغه 1 یا 3 زنانه وي، او 321 پکې دا د دورې طالبانو. هغو ته ما ته ورځ سبق وی، نو په 400 نوي شاګردان زیات شو. هلته مې ډېر شو. الله لاله دغه خوش قسمتي راکړه چې هلته زه بې کم علم، او هلته الله مرکز ته بوتلم. 11 شپې مې ورسره وکړې، هغه اخري کتاب التوحید، دا حدیث مې بیا شیخ صاحب ته پرېښود، او دا نور کتاب التوحید ما وویل. ولې دا مرکز وکړه، نو مرکز کې طلبا ډېر دي. نو ابو هریره په مدینه منوره کې و. د ده 4 کاله د نبي علیه السلام شاګردي کړې وه، او د ده اوس د کورنۍ نه د یمن نه راغلی و. په خیر چې هر څه نوم و، بیا وله نبي علیه السلام عبدالرحمن نوم کېښود، دا ښه نوم دی. خو پېښه دا ده چې ده ته د پیشوګي پلار وایي. پیشوګي خو پېژنئ، یا د پیشوګۍ د لور نوم خو یې پیشوګۍ نه وه، او د زوی نوم یې پیشوګیان نه و. ولې په دې دا چې وړوکی او نو ګډې بزې ساتلې، او وړوکی پیشوګی یې ساتلی و. نو سهار بیا د ځان څخه غره ته بوتلو، اوبه وبیا، او مازدیګر به یې بوړ کړ، په ونه کې به یې کېنو، په هغه د عربو خو دا غټ غټ لستوڼي، نو هغه به سات په لستوڼي کې ځان سره ویوړو، او لوبې به یې ورسره کولې. نو د پیشوګي پلار شو. یو دا کوترې ساتل دي، دا واړې چې ساتي، او یو پیشوګی ساتل دي. پیشوګی ساتل صحیح دي، بد نه دي. او دې وجې نه کتابونه وایي چې کور کې پیشو د خیالې کوئ، خو کوترې وترې او سپي ساتل، یو حدیث کې راځي چې بې ضرورت یې ساتي، نو روزانه 2 قیراته ثواب کمیږي، د غرور 2 چنده. او په بل روایت کې راځي 1 قیرات. یو ځل جبریل علیه السلام د نبي علیه السلام سلام کړی چې زه به راځم.
او ورځ راله او نه راته نبي علیه السلام حیران شي چې راوړ جبریل بار ولاړ دی ویل ولې نه راځي ویل ستا د کټ لاندې کوتری دی نبی علیه السلام عالم الغیب نو د حسن و حسین نازولي و نسي نو هغوی چېرته واړه کوتری نیولی او د نبي علیه السلام د کټ لاندې کېنولی و نو چې هغه یې راویسته نو جبریل ونوت اوس اسلام آباد له ورشه چاپو بنګله کې سپی ساتلی دا ولې د دین خدمت نه کوي د الله د سپو خادمان کړو او پنجاب له ورشه نو که تبلیغیان پسې ګش واچوي زه بیخ کولی شم او که تاسو لاړ شو خدای د غواګانو د بیخو نوکران کړو ځکه د الله عبادت نه کوي نو بهرحال دی ورته زه کوي الله دې ترې راضي شي د هر صحابي نوم چې راځي تاسو به ویئ چې الله دې ترې راضي شي وایي نبي علیه السلام یعنې دا حدیث قولي دی د خولې مبارکې باندې ویلي چې دوه غټې خبرې دي څه دي کلمتان دوه غټې خبرې دي دا موصوف یو صفت خوږې دي رحمان الله ته الله په خوشحالېږي دویم صفت په ژبه اساني دي واړه او زاړه هم شي ویلی او دریم صفت درنې دي په تله کې خبره زموږ په دې کې ده چې ستا د نیکو عمل او تله به په څه درنېږي نو به په دې کلمو درنېږي چې یو خوا دې نورې خبرې او یو خوا دې دای نو یو بیا خبره دا ده سبحان الله زه پاکي بیانوم د الله مع حمدي او په معنا د معو بې ځای ده او الحمدلله هم ډېر ویم د سبحان الله مطلب دا دی چې الله د نقصاني صفتونو نه پاک دی الله اولګا تنده بیماري عاجزي مرګ او زوال ستوماني پې نه راځي او بل زه د الله حمدونه یم الحمدلله چې د کارسازۍ صفتونه یو الله لره دي هر نعمت نه بعد به الحمدلله وی ډوډۍ دې وخوړه الحمدلله اوبه دې وڅښلې الحمدلله چای دې وڅښه الحمدلله شربت دې وڅښه الحمدلله کپړې دې واغوستې الحمدلله بجلي دې ولګوله الحمدلله د نسي زیره درته چا وکړه الحمدلله اوس ملا شو بلند شولې الحمدلله فسد کې ناست الحمدلله د خوبه نه راویښ شو الحمدلله اول زموږ قرآن کې الحمدلله راغلي او د هغه نه مخکې سبحانک اللهم په رکوع کې سبحانه په سجده کې سبحانه نو حدیث کې راځي د دې بخاري چې سبحان الله دې ویله نو نیمه تله دې ډکه شوه او چې الحمدلله دې ویله نو ټوله ډکه شوه او وخت کې تېرېږي او بیا دا بله جمله رامات کړه سبحان الله العظیم دا دیم کلام زه پاکي بیانوم د الله چې ډېر لوی دی سبحان الله العظیم دا دوه غټې خبرې په دې باندې تله درنوي سبحان الله دې ویلې نیمه تله الحمدلله دې ویله باقي ټوله یو معنا یا الحمدلله ثواب د سبحان الله نه زیات دی دا په دې د علما پوهېږي چې الحمدلله کې اثبات صفات کمالیه دی او دا سبق ترجیح غواړي نو دواړه غونډه تله دې پیدا کېږي زما وروڼو پنځه وخته لمونځونه دي د هر لمونځ نه وروسته سبحان الله الحمدلله الله اکبر سل ځلې ویل دي نو پنځه لمونځونه دي نو پنځه زره نیکۍ شولې او تبلیغ کې چې روزه یا کال لګولی نو د سهار نه د غرمې او د مازدیګر نه د لولو کېدو پورې سل ځل کلمې تمجید د نو 200 دغه شو نو 9 زره نیکۍ شوې او چې مقصدو د کېږي نو تسبیحات فاتحه وایه سبحان الله الحمدلله اکبر نو دغه سل کلمې دي کم از کم زر نیکۍ شوې نو 8 زره نیکۍ شوې دونه ګناه ورځې کړي دا یو بستري وردري
او سیده به بیا جنت ته ځئ ځکه چې د نیکو تله درانه شي نو د هغه تشکیل جنت ته دی او چې د بدو تله درانه شي نو د هغه تشکیل دوزخ ته دی فریق فی الجنه وفریق فی السعیر خدای سره فاتیر کی او چې وی مسلمان خو دواړه دې برابر شولو نو بیا عرب دی دا موږ مقصد د ځان څه سوچ وکړو چې زما به دواړه برابر وي که ښې خبرې او عملونه به مې درانه وي او که بد البته دا یو مسله ده چې یو کافر دی او عقیده د کفر د هندو دی سیک دی امریکایی دی برطانیه دی کمونیسټي دی روسي دی چیني دی یهودي دی فرنګی دی نو خو کافر دی او که عملونه یې نه دي کړي هغه ته وایي بر او بخیر زه دوزخ ته ځم او داسې یو سړی دی چې عقیده د توحید او بد عملونه یې نه دي کړي لکه انبیا علیهم السلام یا په ځینو امتیانو کې هم شته دی نو هغه هم جنت ته ځي دا ورته لږ څخه ضرورت دی ځکه زموږ د اصولو د کتابونو قاعده ده چې ما من عام الا وقد خص عنه البعض او په دې امت کې به 80,000 کسان د نبی علیه السلام په امت کې دا به بې حسابه بې کتابه جنت ته ځي یو ځل چې پیغمبر دا حدیث وویل نو یو صحابي و زړه شړۍ په ځان راچلې او برګه پټېدار او کاشر و هغه راپاڅېد ویل د الله رسوله دعا وکړه چې ما پکې الله وګرځوي پکې بل یې ورته کړې کښېنه او کاشه در باندې مخکې شوی نو بیا د دغه خلکو یو صفت دا وویل چې دا بې حسابه بې کتابه به ځي وایي دا هغه کسان دي چې دې بدپالنې نه نیسي نن د سهشنبې ورځ ده او نن د هغه د حسنیانو جاړندې ورځې دي دا نه وي او توره ابۍ مخې له راغله او کوترې مخې له راغله او بدپالي نیسي دا شیرت کېدی اطیرة الشرکون او دا هم هغه دي چې داغونه نه ږدي دا پوره توکل دی ځکه عربو به ویل چې اخري علاج د داغ دی او دریم صفت یې دا دی چې غلط دغونه نه کوي دا درهې ودي چې دي او څلورم صفت یې دا دی وعلى الله وعلى ربهم یتوکلون په رب باندې ځان سپاري نو دا به بې حسابه ځي الله دې موږ هم پکې حساب کړي او کله کله لامیان په دې ملیانو پسې راشي خدای توبه ته وایي او 2000 ملیان به د دجال سره وایي په کوم کتاب کې راغلي او کینو د یهودو د نصارا بولیان به چې هغې کلمه نه ویله چې محمد رسول الله یو ټوټکي بولاو نو هغه دې مقتدي ته چې دا میانې څومره ویلي د دغه شمېر خو هغه به ټول ځي ته وایه 2000 بولیان به ځي نو میان به ورسره ټول ځي دا د ځان نه دي دا 2000 چې پیغمبر ویلي نو دا به بې حسابه بې کتابه جنت ته ځي نو دا هم پکې راغلي دي نو په هر حال زه دې هم د ځان سره حساب وکړم تاسو دې هم د ځان سره حساب وکړئ چې زما به ښه ډېري او که بد به هم ډېري دا حدیث یې په اخر کې ولې راوړو نو یو خو د دې وجې نه راوړو چې سر کې ویلو انما الاعمال بالنیات چې اخلاص در پکې نو ټول به دې درودي 5 نمبر په تبلیغ کې تصحیح نیت دی او بل دا حدیث په اخر کې دا راوړو چې ابو داود یا د ترمذي حدیث دی چې من کان آخر کلامه لا اله الا الله نو به جنت ته ځي نو اعتبار خاتمې لري یو دې چې موږ مقصد دې کېږو نو د توحید کلمه وایو الله بسمک متویا یا الله ستا په نوم زمړم اوده کېږم او بیا به راژوندی کېږم نو چې په خوب کې دې ساه لاړه خوله دې پچي شوه اخري دې دغه ښه نو یا مقصد دې کې لا اله الا الله او بیا مړ وې نو من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه یا نبي علیه السلام چې کله د دنیا نه ته عایشه به سر ما په غېږ کې نیولی او برګو ته یې وکتل اللهم بالرفیق الاعلی زما روح دې دین ته وخېږې او لاس یې په سینه مبارکه راولېږه
او روح الله ته وسپارله. نو کم از کم چې مفسرو د کېږئ الحمدلله ثبوت دی، د آیت کرسي ثبوت دی، داخلي درېواړو سورتونو ثبوت دی، د الف لام میم سجدې ثبوت راغلی، د سوره ملک هم راغلی. څه خو یې وایي نو که بیا په دې کې ساتلې وه نو الله به هم جنت ته نو دم پکې د توحید کلمې راوړې چې ما کتاب ولیکه او خاتمه مې په دې کلمو چې الله ما معاف کړي. او د دې استاد ته وایي چې دا به د اخري حدیث وي، او د دې شاګرد او شاګردې ته وایي چې دا به د اخري حدیث وي. حضور شاه الحدیث صاحب فرمایل چې زه د بخاري ختم له په دې لیک راغلي چې دا د دواړو جهانو د سردار په احادیثو کې لیکلی شوی کتاب دی، نو هغه به زموږ دا امید دی چې د هغه خاتمه به الله په خیر کي. تاسو څه شي راوستي وایي خو د چا به بچی فارغېږي، د چا به خوري، څوک به یاره عالمان به راغلي حق به راته ووایي، او څوک به د محمد رسول الله د حدیثو کتاب دی واورم. نو زموږ هم دا امید دی، زما د فقیر ګناهګار هم دا امید دی چې د ډېرو عذرونو او بیمارو باوجود زرالو او دوی خو یې بوډا دی او لس میټه به خبرې وکړي. الله تعالی اوږد توفیق راکړ. الحمدلله رب العالمین. زه خو زه د مداریانو مار یم که نه، ما د اخر ته کوي چې دا جلسه اوږده شوې ده، خلک چې زه مرقمقل نیم راوړی ګټې ده د لقب نه کو چې زه پوره قرباني کوم نو بیا خبرې ولې ډېرې نه کوم. خبرې هماغوی چې د قرآن او د حدیث وایي. کېدای شي زه هم دا د الله نه غواړم ډېر ګناهګار قصوروار خاکسار یم چې الله مې د نیکو عملونو تله درنه کړي. کېدای شي ځینې زنانه زما په دې سبب ورته الله هدایت وکړي، زه به نارینهو ته وکړي نو زما به بیړۍ پورې وځي. نو ټول به ویل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. ټول دې مبارک شي، الله دې دا قبول او منظور